جبريل عليه السلام به وزن کوي، ملک الموت به سره د ټولو ملګرو حاضر ولاړ مکمل. که ضرورت راغی او څوک سوال وکړي چې الله زما نه خو مخکې سیستې ده، ما سره خو په سیستو کې زیاتې کړې دی، چې جواب ورکولی شي چې الله تعالی ته وي. کرام الکاتبین فرشتې چې دا زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکي دا به ټولې ولاړې، او هر پیغمبر به خپل امت ته ولاړې، او آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړې. الله به ورته آواز ورکړي، یا آدم ای آدمه قم پاسه عند المیزان، قم ادرېږه د تلې په خوا کې. جعلتک حکما بین ذریتک، د خپل اولاد په منځ کې مې ته قاضي کړې، ځه وروته اوس که چا سره مونږ زیاتې کې ورته وایه رپېږي به، داسې رپېږي به آدم علیه السلام. د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به یې چولي، بعضې اولاد یې جنت ته روان دي، بعضې دوزخ ته په بچو بنده خفه کېږي. دا حساب کتاب روان. تله څومره ده؟ حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړ، وی الله دا تله خو راته وښایه. نو چې ورته یې وښوله نو بېهوشه پرېوتې، هوش کې چې راغی نو ژړلې، الله دا خو ډېره غټه تله ده، یا خدایه دې کې خو که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې واچې په یو پوټیني ګوټ کې ځایږي، خدای دا به زموږ په عمل څنګه ډکېږي؟ الله فرمایل رب العالمین ای داوده چې زه غواړم په یو کجوره یم ډکولی شم. کوم عمل کې چې اخلاص وي نو الله په هغه عمل کې وزن پیدا کوي، درنۍ. کوم عمل کې چې اخلاص نه د الله دپاره نه نو هغه سپکي لکه د بوسو یا د مالوچو د ډمبر په شان یا د بوري د ډمبر په شان، ډمبر یې زیاتې خو وزن یې نه. او چې کله اخلاص پکې وي د سونې د سرو زرو د سپینو زرو برابر وي، وزن پکې وزنداري وزندار. دا وزن د حساب کتاب دی، قرآن شریف کې الله فرمایي. اوس دا الله خوښه ده که پوره حساب کتاب کوي، په خدای مې د قسم یې شی ګران دی، موږ نه شو ټینګېدی ورته. خو که الله دې خوشحاله که په دنیا کې نو د سره ګزاره کوي. سوف يحاسب حسابا يسيرا، یو کس به حدیث کې راځي الله به ځان ته رانږدې کړي، ښه به یې رانږدې کړي، او الله به ورته وفرمایي ای فلان کې اتعرف ذنب کذا و کذا، فلان کې ګناه پیژنې کړې ده، دی بیا وړې وړې به ورته یادوي، او الله اتعرف فلان کې دې کړې ده، او دې به زړه کې وچي خدایه هغه غټ راته را مخکې نه کړې، دا خو ماته ته واړه واړه ښې، او دې کې خو ما غټ ګناهونه دي که دې را مخکې کړل خو غر کې، والله به ورته هغه پوټیني پوټیني واړه واړه را مخکې کوي. بنده دا پیژني دا دې کړې ده او دا دې